बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कोम तासु बरो जोड़ खुशहाल स्ते और तासु बगोरी ए टू जेड इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों तासु पर मंगो बला डेर ज़बरदस्त वीडियो रावलडा आया दासी सीलिंग पेन बमंगा पलासु बांधी संग वाइंडिंग को बिल्कुल द मशीन दबाई हम ख वाइंडिंग को د دې ټوله طریقه به تاسو ته ښیم خو ویډیو زموږ سره د اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شو زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ اے ټو زیډ الکترونیکس ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانو تاسو ته په وخت باندې دررسي. ګوره دلته به موږ راشو د پکې کې چې کوم دی ګوره دا 32 سلاډ دی 16 سلاډونه دننه دي او 16 سلاډونه دي چې کوم دي هغه بار دي. دا موږ په دې غټه پرمه باندې بدله موږ کویلونه راتاو او دا به جوړو. د دې ټوټل طریقه به تاسو ته ډیره زبردست ویډیو دا بالکل تاسو د 60-70 هزار روپو د ماشین نه بالکل خلاصېدلی شئ. په لاسو باندې به بالکل د ماشین نه هم ښه وایډینګ کولی شئ. ګوره دې کې موږ تار لګو دې کې به موږ دننه بار لګو د سټارټینګ دپاره 31 او د رننګ دپاره به لګو موږ 33 نمبر تار 33 کاپر وایر اور 31 کاپر وایر. په دې کې ګوره موږ کاغذ چې کوم دی پایپر نو هغه موږ په دې کې شین منیټر سپین کاغذ چې کوم راځي اب دې عام منیټر کاغذ به په دې کې ږدو چې کله کوایل ور پیټ کوو د هغې سره به په دې کې موږ کاغذ ورږدو. ګوره دلته به راول راشي تاسو په دې کې کاغذ کېده او د دې نه به ګوره دې پرمې د هغه پرمه چې کوم ده د هغې نه ما بالکل دواړه سرونه مې یو سر او بل سر ته رسولي دي او بیا مې ترې یو پرمه اخیستې ده. صحیح ده یو پرمه مې ترې اخیستې ده په دې طریقې سره یو پرمه مې ترې اخیستې ده او بیا مې د هغې پرمه رالم. اوس ګوره دا زه دې نه ته وایم چې دا پرمه څو چکرې پوره کوي. صحیح ده دا پرمه زه اوس ګورم چې دا څو چکرې مې له پوره کوي. تقریبا وګوره دا تقریبا 7-8 چکرې پوره کوي که نه 7-8 چکرې چې ګوره دا کله پوره شي د دې د رننګ کوایل چې کوم دی د رننګ کوایل لاندې کوم د 33 نمبر وایر نه جوړیږي. ګوره د هغې دي ټوټل چکرې چې کوم دی د هغې دي 280 چکرې دي 280 چکرې په یو کوایل کې راځي. صحیح ده نو دغه 280 چکرې ګوره زموږ څه په دې پرمه کې تقریبا 8 چکرې راځي. د دې پرمې یو چکر دلته 8 چکرې جوړوي. صحیح ده نو تاسو به داسې شی وکړئ چې 280 به راوالی او په 8 باندې به تقسیم کوئ. چې تاسو دا په 8 تقسیم کوئ تقریبا د دې نه راځي دغه 37-38 چکرې راځي. نو 37-38 چکرې چې پرمه باندې تاسو ورکړئ د دې یو کوایل چې کوم دی هغه به پوره شي. په دې طریقې سره تاسو ګوره د چکرو حساب کولی شئ. ډېر زبردسته او اوریجنل فارموله ده. په دې باندې بالکل تاسو د کمپنۍ د ماشین نه هم ښه پکیج کوم دی هغه ریبنډ کولی شئ. ګوره دلته به موږ سره راشو دا عامه پرمه ده. په دې پرمه باندې به موږ لکه تقریبا یو کوایل به نه راتاوو بس په دې باندې به 4 کوایل راتاوو چې زموږ سره پکې ټانکه بیا نه راځي ځکه چې یو کوایل جوړو بیا رادرې کوو بل جوړو بیا رادرې کوو بیا پکې ټانکې راځي نو هغه بیا نه صحیح. بالکل ګورئ دا تار موږ راواستو په دې باندې ماشین باندې موږ جوړو کویلونه په دې باندې موږ په ماشین باندې کویلونه جوړ کړل. ګوره په دې باندې موږ دا 4 کوایل چې کوم دي سیټ هغه جوړ کړو. اوس ګورو د ور پیټ کولو طریقه به تاسو ته ښیم چې دا په کومه طریقې سره ور پیټ کېږي. ډېر ایزي اسانه طریقه ده بالکل ډېر زبردسته کار کوي. ګوره دلته به راشئ دا کوایل برادرې کوي خو دې ته به کوشش کوئ دا کوایل چې کوم دی ما یو سیټه تړلی دا دواړه سیټه تړلی دا تاسو ته جاښه کېږي نه. صحیح ده بیا به یو کوایل د دې نه راوالی. ګوره دې نه موږ یو کوایل راواغستو یو کوایل دې نه موږ راواغستو. ګوره دې نه موږ لاولې کنیکشن ګوره ښه په دې باندې ګوره لاولې کنیکشن به موږ یو سیټ راوباسو. دا چې تاسو هر یو سیټ لاول سټارټینګ هلې که نه سیده الټا هغه بیا څه مسله نه کوي. ګوره لاولې وایر موږ په دې ځای راویستو. صحیح ده د دې لپاره بیا به داسې شی وکئ یو دا تار دی نه په دې سیټ باندې دا ما چې دا لاس باندې چې سټیټر نیولی شوی دغه سیټ راوتی ګوره دا تار ګوره په دې طریقې سره به دا کوایل ور اچوئ نه. ډېره زبردسته او اسانه طریقه ده دې ته صحیح خیال وکئ. په دې طریقې سره دا به ښه راټیټ کوئ. صحیح ده لاندې به دا ښه راټیټ کوئ ځکه چې موږ پرمه چې کوم دی هغه 8 پیکس اخیستې ده. صحیح ده د 8 چکرو پیکس پرمه موږ اخیستې ده. نو بیا ګوره وروسته تاسو ته بیا مسله جوړېږي سر لاندې ډیله راتاو شي نو بیا به 8 چکر چې کوم دی نو هغه ډېر په سختۍ سره ورلیږي. صحیح ده نو دا به ټیم صحیح را پریس ور اچوئ په دې طریقې سره. ګورئ دا زموږ سره یو کوایل چې کوم دی هغه پوره شو. زموږ ملګرو ډېره پوښتنه کوله چې یار موږ له داسې ویډیو راوړه چې موږ د ماشین نه علاوه داسې ښه وایډینګ کوو. نو بالکل ډېره زبردسته ویډیو ده چې په دې طریقې سره تاسو کولی شئ. ګوره دا کنیکشن چې اوس راووتو که نه دا کنیکشن دلته راوتی دی او دا به بېرته ځي دا کوم کنیکشن چې ګورئ نه دا سلاډ نه دا چې اوس دغه ورکوم دا په دې کې بېرته را کنیکشن ورلی. صحیح ده د دې ځای نه رالی او په دې کې لاړی نه ور ننوتو نه ګورئ نه
دا کنیکشن دلته رالی نه په دغه کې ګوره دغه نږدې کنیکشن دی ښه 103 کنیکشن دی ګوره 103 ګوره یو دا چې کنیکشن شو په دې منځ کې دا برخه خالي د سټارټینګ دپاره دی یو دغه شو او یو دا بل شو په دې طریقې سره د دغه شان نږدې کنیکشن دی صحیح ده د دې سره د سټارټینګ هم دغه کنیکشن دی او د رننګ هم دغه کنیکشن دی د دې کنیکشن بالکل سمپل ساده کنیکشن دی لکه عام چې تاسو کوم دغه کې جوړوئ خو دې کې د سلاټ چې کوم دی دې سره ډبل کیږي نو په دغه طریقې سره دا تاسو دې کنیکشن کولی شئ په دې کوشش به دا کوئ چې اکثر ستاسو نه تار مار لاندې لاړ نه شي ځکه چې بیا د دې د دغه کولو طریقه ډېره ګرانه وي شاټ را شاټ نه شي ډیره ایزی او اسانه طریقه ده او په دې طریقې سره تاسو بالکل ډیر زبردست سپیډ چې کوم دی هغه ښه برابر وای دا زموږ سره ګوره د رننګ کوالونه چې کوم دی هغه پوره شو صحیح ده په دې کې 2 کویل له وسو راچوم بیا ځکه چې ویډیو ډیره زیاته اوږده کیږي ملګري بور کیږي ګوره په دې طریقې سره تاسو دا ټول وایندینګ کولی شئ صحیح ده بیا د سټارټینګ هغه تم خیب چې سټارټینګ کې سټارټینګ به د کویلونو سټارټینګ به موږ څنګه اخلو بیا به داسې وکړئ دا کاغذ چې کوم دی ګوره دا به رامات کوئ او په دې پوټه باندې به ور فیټ کوئ نه ګورئ په دې طریقې سره به دا کاغذ پریس کوئ صحیح ده یو کاغذ چې کله یو کویل ورلیږي نو یو کاغذ پریس کوئ ځکه دویم باندې بیا تاسو بل کویل ور اچوئ صحیح ده په دې طریقې سره د تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ په دې کې کوایل کې یو دغه دا جوړیږي چې بالکل تار چې کوم دی نو هغه په دې کې تقریبا رننګ کې 200 ګرام تار لګي صحیح ده په رننګ کې 200 ګرام تار لګي او په سټارټینګ کې 220 ګرام تار لګي صحیح ده 220 ګرام اور 200 ګرام 31 نمبر تار سټارټینګ کې چې کوم دی ګوره هغه 220 ګرام لګېدلی بل بدل ته راشه ګوره دا ما چې کوم کاغذ ورکړی دی دواړو کویلونو په دې منځ کې دا به لازمي ورکوئ صحیح ده چې کله کویلونه تاسو یو د رننګ دا پوره شو دا اکثر په دې کې نږدې کراس شي چې کله هم نږدې کراس شي نو پکې اکثر یا لږ معمولي وچلیږي یا لږ ګرم شي بس دغه ځای کې بیا کراس شوی بیا پکې کار نه کوي هسې اواز کوي او چلیږي نه نو دا کاغذ به لازمي ورکوئ چې کله تاسو دلته دا کاغذ ورکوئ نو ستاسو پکې چې کوم دی هغه بیا ډېر زبردسته کار کوي وخت ډېر زیات اړوي بیا به راشئ ګوره دلته موږ د سټارټینګ دپاره چې کوم کویلونه جوړ کړي دي 31 نمبر کاپر وایر نه ګوره دې دا کنیکشن او دا ټوله طریقه سیم ټو سیم د دې په شان ده صحیح ده د څنګه چې موږ د رننګ کوایل ورکېنه او هغه طریقه وه بالکل د سټارټینګ هم دا طریقه ده خو کوشش به دا کوئ چې دا کوایل چې کوم دی دا 2 ځای تړئ ځکه چې اکثر دغه کوایل چې کوم دی هغه بیا جاخه کېږي نو به دې سره ډېر احتیاط کوئ په دې طریقې سره تاسو نیو ماډل زوړ ماډل هر قسم پکیج کوم دی هغه ریونډ کولی شئ ډېر په صحیح طریقې سره بالکل داسې به یي لکه د کپنۍ چې کوم په کپنۍ کې چې کوم سیټونه ورلیږي نو د هغې نه به هم دا بالکل فریش راځي صحیح ده د هغې نه دا هم ټایټ راځي نو دا ویډیو وه مال چې زه تاسو سره ضرور شیر کړم په دې طریقې سره تاسو دا سیلینګ فین جوړولی شئ خو برای مهرباني تاسو زموږ چینل چې کوم دی هغه ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته داسې معلوماتي ویډیوګانې په وخت باندې دررسي او زموږ ویډیوګانې ځان سره لایک کوئ کمنټس کوئ چې زموږ د ویډیوګانو سره من ته پته لګي چې تاسو زموږ ویډیوګانې ګورئ نو زموږ ویډیوګانې چې کوم دي هغه ضرور ځان سره لایک کوئ او مخکې شیر کوئ بیا سټارټینګ چې کوم دی ګوره دا هم ټول په سیم ټو سیم په دې طریقې سره جوړیږي ورین د دې دا کنیکشن په دغه نه ما چې د څنګه کنیکشن په دې کې به وځي او بس براتاویږي بیا صحیح ده دا زموږ سره ګوره د سټارټینګ او رننګ دواړه کویلونه چې کوم دي هغه پوره شو بیا دا کومې ټانکي چې پکې راغلي ګوره زموږ سره ته 4 سیټه جوړېده پرمه چې کوم باقي نور نه جوړېده دا ټانکي بیا ښه برابر صفا کوي بیا سولډر کوي قلعی به کوي صحیح ده ګوره سټارټینګ کې موږ هم دلته کاغذ ورکړی او سټارټینګ او رننګ دواړو کې نه د دواړو په درمیان کې دا کم کاغذ لګي نو دې ته ضرور خیال کوئ دا ورکوئ ځکه چې دې سره ستاسو کوایل چې کوم دی هغه کراس نه بچي
بیا ګوره دا اوس مونږ چیک کوو چې څنګه چل دی. ګوره دا بالکل برابر دی. دا سره تارونه چې کوم دي دا مونږ د سټارټینګ نه راایستلي او دا دوه بلو کلرونه چې دي دا مونږ د رننګ نه راایستلي دي. نو بالکل ملګرو دا یو وړه شانته کې ویډیو ما چې تاسو سره ضرور شیر کړم. تر راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.